بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی واجب الاحترام حضرات، نن به ان شاء الله په مسله د رفع الیدین باندې به خبره کوو. تاسو د ټولو سوالاتو جوابات به ان شاء الله ورکوم. خو د کوم یو ملګری کمنټس جواب چې میلاو نه شنو خفګان نه کوي، ځکه چې کمنټسونه ډیر زیات راځي نو اکثر پکې پاتې شي. او ټولو ملګرو ته پیغام دی چې دغه ویډیو مخکې شیر کړئ، دغه پیج نوی دی چې بل ملګری ته هم دغه پیغام ورسي. محترمو، نن زمونږ مسله د رفع الیدین ده او دا په علمي نه بلکې عوامي اصطلاح کې به بیانو چې په دې باندې عام مسلمانان پوه شي چې مسله د رفع الیدین حقیقت څه لري. اصل کې رفع الیدین کول یعنی لاسونه اوچتول په مانځه کې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ثابت دی او که نه؟ آیا دغه لاسونه اوچتول دا به صرف به تکبیر تحریمه کې وي که نه د رکوع نه بعد د سجدې په دوران کې او د رکوع نه پس او د رکوع نه اول به هم دغه رفع الیدین کوي انسان؟ نو په دې باره کې به انشاءالله د عوامو په اصطلاح کې به خبرې کوو او ستاسو د ټولو کمنټسونو جوابات به هم انشاءالله ورکوم. خو دغه ویډیو ملګرو سره شیر کړئ. محترمو، یاد ولرئ رفع الیدین دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دی
یعنی نبی علیه السلام په خپل وخت کې په خپل زمانه کې په مانځه کې رفع الیدین کړي، دینه څوک انکار نه کوي. بیا دغه رفع الیدین کول یا نه کول وس په دې زمانه کې زمونږ دپاره دا صحیح دی او که نه دی. دې حوالې سره محترمو تاسو یاد ولرئ چې څوک وایي رفع الیدین صحیح دی، دغه خلک هم په صحیح خبره باندې روان دي، او څوک وایي رفع الیدین نشته دی هم صحیح خبره کوي. مطلب د دواړو خبرو بالکل حقیقت او صحیح ثبوت شته. بیا په دې کې مسله دا ده چې آیا زمونږ په نسب باندې رفع الیدین کول صحیح دی او که نه. آیا مونږ اوس رفع الیدین کولی شو که نه؟ مطلب د مانځه کې د رکوع نه پس یا د رکوع نه اول د سجدې په دوران کې چې کله یو سجده نه پاس و هغه دوران کې مونږ رفع الیدین وکړو او که نه. نو دې حوالې سره چې کله مونږ وګورو نو بیا د رفع الیدین په باره کې په دې زمانه کې کوم صحیح مسلک او کوم صحیح خبره وي انشاءالله هغه در سره شیر کومه. دغه ویډیو مخکې شیر کړئ چې یو ملګری هم دغه ویډیو شیر کړي، نو کم سے کم ستاسو د یو شیر کولو سره به ډېر کسان دغه لایو ویډیو وګوري، او خصوصا هغه ملګري شیر کړئ کوم چې عوام ملګري وي، مطلب طالبان او علماء کرام نه وي. ځکه چې ما سره اکثر په دغه فیسبوک په دغه پاڼه کې عوام ملګري ډېر کم وي، او نننۍ دغه مسله خاص کر د عوامو دپاره دی چې عوام په دغه الجھن کې وي، په دغه سوچ کې وي چې آیا رفع الیدین کول دا څنګه دی. نو محترمو یاد ولرئ چې نبی علیه السلام نه رفع الیدین ثابت دی، لکه د امام شافعی رحمهم الله او د امام احمد بن حنبل رحمهم الله په نسب باندې رفع الیدین کول صحیح دی. بلکې هغوی وایي د رفع الیدین چې رفع الیدین ونه کو د دې دغه مز نه ده صحیح، بلکې رفع الیدین کولو سره مز اعلی مقام مطلب مستکمیل د رفع الیدین سره کیږي. د امام شافعی او د امام احمد بن حنبل رحمهم الله دغه مسلک دی، او دغه شان د امام بخاری رحمهم الله هم په دې باندې ډېر ګڼ احادیث نقل کړي د امام بخاری رحمهم الله چې رفع الیدین کول د امام بخاری رحم الله په نسب باندې هم رفع الیدین کول صحیح دی. بیا د امام ابو حنیفه رحمهم الله او د امام مالک رحمهم الله په نسب باندې رفع الیدین نه کول صحیح دی. مطلب د تکبیر تحریمه نه علاوه نور د رکوع قبل الرکوع بعد الرکوع یعنی د رکوع نه اول او آخره کې دغه رفع الیدین دا نه دی کول صحیح په نزد د امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله او په نزد د امام مالک رحمهم الله. نو اوس محترمو یاد ولرئ اصل کې خبر یاد ولرئ چې اوس وګورئ موږ سره دو مسلکونه خو څلور دي، خو دو یو شان دي مسله بیانوي، دو بل شان دي. امام مالک رحمهم الله او امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله وایي چې رفع الیدین به نه کوئ. امام شافعی رحمهم الله او امام احمد بن حنبل رحمهم الله هغه په نسبت باندې تاسو به رفع الیدین کوئ په مانځه کې. وس آیا زمونږ دپاره د کوم مسلک راجع دی، موږ په کم یو باندې عمل کوو؟ نو وس کوم خلک چې رفع الیدین کوي نو موږ به ورته ګورو چې آیا دغه کسان رفع الیدین چې څوک کوي دوی د امام شافعی رحمهم الله او امام احمد بن حنبل رحمهم الله په مسلک باندې عمل کوي او که نه. که چرته دا کسان چې کوم رفع الیدین کوي هغې د امام شافعی رحمهم الله یا امام احمد بن حنبل رحمهم الله په مسلک باندې عمل کوله، نو په دې صورت کې هغې رفع الیدین کول بهتر دی د نه کولو په مقابله کې د هغه کسانو دپاره څوک چې د امام شافعی رحمهم الله او د امام احمد بن حنبل رحمهم الله په باره کې د هغې تقلید کوي، امام شافعی رحمه الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله پسې چې څوک روان دي هغې دپاره بهتر دا دی چې هغې رفع الیدین وکړي په مانځه کې، ځکه هغې مسلک دا دی. وڅوک د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مقلدین دی، یعنی امام ابو حنیفه رحم الله خپل امام ګڼي یا امام مالک رحمهم الله، بیا په دې صورت کې چې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله او د امام مالک رحمهم الله پسې چې څوک روان دي هغې دپاره بهترین خبره دا ده چې هغوی به رفع الیدین کوي. مطلب څوک چې د یو امام مقلد وي که هغه امام په نسبت باندې رفع الیدین کول صحیح وي، بهتر وي، اعلی وي، نو دغه عوام کم مقلدین چې د دې به هم رفع الیدین کوي، لکه د امام شافعي صاحب مقلدین او د امام احمد بن حنبل رحمهم الله مقلدین دیو به رفع الیدین کوي. وس هغه کسان چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله او د امام مالک رحمهم
رحمهم الله مقلدین وي دیو دپاره دا نه دی صحیح چې دوی په مانځه کې رفع الیدین وکړي. نو دا عامه اصطلاح او ساده خبره، یعنی څوک چې د امام صاحب پسې روان وي، د امام صاحب په مذهب باندې وي، هغه خلک هغه د رفع الیدین نه کوي. څوک چې د امام شافعي رحمه الله د امام بخاري رحمه الله پسې روان وي، هغه خلک دی رفع الیدین کوي. اوس خبره به وکړو چې زمونږ په دغه معاشره کې په پاکستان کې دغه رفع الیدین کول دا صحیح دی که نه دی. چې کله مونږ وګورو عموما په ملک پاکستان کې د امام شافعي رحمهم الله او د امام احمد بن حنبل رحمهم الله په نسبت باندې هغه چې کوم مسلک دی هغه په ملک پاکستان کې نشته، چې هغه کسان هغه مقلدین په پاکستان کې نشته. وس چې په دغه رفع الیدین کول په پاکستان کې کوم خلک کوي دیو دپاره رفع الیدین نه دی صحیح. ولې؟ ځکه چې رفع الیدین هغه څوک کولی شي څوک چې د امام ابو حنیفه رحمهم الله مذهب نه هټ کر د امام شافعي صاحب رحم الله مسلک مني. وس بعضې داسې کسان چې یو مذهب هم نه مني، هغه په دین کې منمانی کوي، خپل پسندګي کوي، هغه کسانو ته غیر مقلدین وکټوریان اهل حدیث ویلی شي. اصل کې محترم یاد ولرئ دلته اهمه خبره به تاسو ته وکم چې نن سبا اهل حدیث هغه چاته ویلی شي څوک چې د احادیثو نه منکرین دي. نن سبا اهل حدیث هغه چاته ویلی کېږي څوک چې د قرآن نه منکر دي. اصل کې اهل الحدیث مونږ یو، یعنی هغه خلک چې هغه حدیث مني، قرآن مني، د حدیث او قرآن پسې روان وي، هغه اهل الحدیث دي. اصل کې اهل الحدیث مونږ یو، دغه کم غیر مقلدین چې د حدیثو نه انکار کوي. نو رفع الیدین به مونږ کله کوو کله چې مونږ د یو امام مثلا د امام شافعي صاحب په لار روان یو، د هغې مسلک ته مو غاړې ایښوي، او دغه کسان چې کله مونږ وګورو دغه غیر مقلدین دی د یو امام په مذهب هم روان نه وي، بلکې یو مذهب هم نه مني، بلکې خپل منمانی کوي. د امام شافعي رحم الله په مسلک کې رفع الیدین شته، خو د امام شافعي رحم الله په مسلک کې زمونږ نه نور مسائل ډیر مختلف دي. لکه اودس ماتېدل د وینې په ذریعه زمونږ په مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای که بدن نه د وینه خارج شو په دې صورت کې دغه اودس دی ماتیږي. امام شافعي رحم الله په نسبت باندې نه ماتیږي. وس وګورئ چې هغه کسان چې هغه یو مسله د امام شافعي رحم الله د مسلک نه اخلي، مثلا رفع الیدین کول، بل مسله هغه را اخلي د امام ابو حنیفه رحم الله د مذهب نه، نو دې ته منپسندي او تشهي بالنفس دې ته ویلی شي. مطلب د خپل د نفس هغه خواهش پرستی په بنیاد باندې په مسائلو عمل کول، یعنی په دین اسلام کې هغه څه لټول چې هغه آسان وي. د امام ابو حنیفه رحم الله په مسلک باندې وس وګورئ چې 20 رکعاته تراویح دي، دغه غیر مقلدین اته کوي، ځان ته اسانتیا ګوري. په جرابو باندې مسح نه کیږي، دغه غیر مقلدین په جرابې باندې مسح کوي، دیو ځان ته اسانتیا ګوري. دغه شان د ډیر مسائل داسې دي چې 3 طلاق ورکول دا 3 حسابیږي، د غیر مقلدینو په نسبت باندې یو حسابیږي. نو کله چې داسې قسمه مسائلو باندې څوک عمل وکړي دي ته دین اسلام نشي ویلی، بلکې دی ته خپل پسندیده او خپل هغه نفس خپل د نفس مطابق په دین باندې عمل کول. که مونږ وګورو چې مونږ د غیر مقلدینو په لار روان شو، نو دین نه به مونږ ته اچار جوړ شي، دین نه به مونږ ته یو کیلونه جوړ شي. څنګه بیا به زمونږ د ګناهونو او د دین کې د نرمۍ او د الله تعالی د نافرمانی هغه لارې ډېر زیات به کولاو شي. د دې واضح مسله لکه دا ده چې مونږ وګورو په معاشره کې چې کله مونږ په معاشره کې مونږ کله وګورو چې یو انسان د خپل ښځې ته 3 پیرې طلاق ورکړي، نو دغه 3 طلاقه د حسابیږي 3 زمونږ په مذهب کې، او غیر مقلدین دغه 3 طلاقه یو ګڼي. وس که چېرته دغه 3 طلاقه مونږ یو حساب کړو، نو بیا که څوک خپل ښځې ته 9 طلاقه ورکړي بیا هغې 3 حسابوي. نو په دې وجه باندې عوامو ته او خلکو ته د بد اخلاقی او په کور کې د په نه خبره باندې د طلاق ورکولو هغه لارې کولاویږي. نن سبا په معاشره کې چې مونږ وګورو بې ځایه په نه خبره باندې هر یو انسان طلاق اچوي، طلاق غورځوي. هر څوک نن سبا بعضې ډېر خلک داسې دي چې هغوی خپل زنانو سره د نکاح ماتېدو نه پس هم ژوند تېروي. هغې وجه څه ده چې دغه خلک د دین اسلام نه ناخبر دي، په ناخبره باندې به د طلاق وغورځوي او بیا خلک ورته وایي چې 3 طلاق یو. مطلب د ټولو خبرو خلاصه دا ده چې ځان نه په دین کې منمانی او ځان نه په دین کې
ځان نه په دین کې مسائل نه راوباسو بلکې هغه څه چې هغه نقل کړی شوی وي په هغې باندې به عمل کوو. اوس موږ ته نقل د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک په مذهب کې دا دی چې رفع الیدین به نه کوئ. نو موږ د امام سے مقلدین یو، موږ به منمانی نه کوو بلکې په نقل باندې به عمل کوو. یو انسان وګورئ مونځ دا داسې عبادت دی چې دغه مونځ د اسلام د ایمان راوړو نه پس د ټولو نه بهترین او ضروري او اعلی او اولنی نمبر باندې کوم عبادت دی هغه مونځ دی. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د کفر او د اسلام په مابین کې د کفر د کافر او د مسلمان په مابین کې فرق د مانځه دی. اوس دا دومره اهم عبادت دی او د هر عبادت دپاره د هر عمل دپاره دو شیزونه ډېر زیات ضروري وي. یو ته نیت ویلی شي او بل ته طریقه ویلی شي. کله چې په عباداتو کې نیت نه وي یا طریقه نه وي دغه عبادت نه قبلیږي. وګورئ اوس مثلا یو انسان ټوله شپه دې نفلونه وکړي، ټوله شپه په مانځه باندې ولاړې خو نیت د مونځ نه وي کړی، هسې ودرېږي مونځ پکې وایي، د دې دغه عمل نه قبلیږي، دا مونځ به نه قبلیږي. دغه شان دی یو انسان دی ډیر کارونه به داسې شي، مثلا دغه شان دی یو انسان ټول در سحر نه واخله تر ماښامه پورې اوده وي او هیڅ خوراک ونه کړي، اوبه ونه څښي، او دغه انسان ټول د سحر اذان نه واخله تر ماښامه پورې اوده پروت وي خو دې نیت تر روژې نه وي کړی، نو دې ته چې کله روژې نیت ونه کړو دغه کس دې ته په ثواب نه میلاویږي. نو په عباداتو کې دو شیزونه ډېر ضروري دي، یو طریقه او بل نیت. طریقه به څنګه؟ مثلا مونځ کول دی. مونځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوم طریقه چې مونږ ته ښودلې ده په هغې باندې به مونږ اوس عمل کوو. لکه ګورئ یو انسان دی د مانځه باندې ودرېږي، د مانځه باندې ودرېدو دپاره اولنی شرط دا دی چې تکبیر نیت به وکړي، تکبیر تحریمه به وکړي. یو انسان مونځ کوي نیت نه کوي مونځ نه قبلیږي. تکبیر تحریمه په ځای باندې یو انسان اول سجده ولګي، بیا پسې رکوع وکړي، بیا قیام وکړي. نو په دې صورت کې چې کله دغه انسان اول رکوع وکړي، بیا سجده وکړي، بیا قیام وکړي، داسې قسمه مونځ الله تعالی په نس باندې هم نه قبلیږي او په دې باندې اجر او ثواب هم نه میلاویږي. بلکې د هر عمل دپاره نیت چې څنګه ضروري دی داسې طریقه هم ضروري ده. لکه داسې چې یو انسان مونځ جومات ته ځي، چې یو انسان مونځ کوي هغې دپاره طریقه دا ده چې د مونځ نه اول به چاردام کوي او دس به کوي. اوس که یو انسان چاردام ونه کړي او ډایرکټ په مونځ باندې ودرېږي، په دې صورت کې د دې دغه مونځ نه قبلیږي، ځکه دې په طریقه باندې عمل نه دی کړی. د مونځ کولو طریقه دا ده اول به نیت وکړي، بیا به تکبیر تحریمه وکړي، بیا به قیام وکړي، هغې نه پس رکوع، بیا سجده، بیا تشهد. چې یو انسان اول سجده وکړي، بیا تشهد و قاعده وکړي، بیا هغې نه پس رکوع وکړي الټه روان وي، بیا قیام وکړي، بیا تکبیر تحریمه وکړي، نو دې کې ثواب هم نه میلاویږي بلکې الټه ګناهګاریږي چې په دین اسلام کې د خپل پسندګي او د خپل هغه تشهي بالنفس په وجه باندې ته یو عمل کوي، دې سره سړی ګناهګاریږي. نو په دې صورت کې موږ ته دا د امام ابو حنیفه رحم الله نه دغه نقل شوی دی چې رفع الیدین کول په مانځه کې دا نه دی صحیح. موږ د امام ابو حنیفه رحم الله مقلدین یو، نو موږ به مونځ کې رفع الیدین نه کوو. او دویمه خبره دا ده چې موږ چې کله وګورو چې هغه کسان چې د امام شافعي سے مقلدین وي هغوی دپاره رفع الیدین نه کول نه دي صحیح، بلکې هغوی به رفع الیدین کوي، ځکه هغوی ته نقل داسې شوی دی چې د رفع الیدین باندې اجر ثواب میلاویږي د امام شافعي رحم الله په نسبت باندې. نو هغې په نسبت باندې دغه رفع الیدین کې اجر ثواب زیات دی، هغوی به دغه رفع الیدین کوي. نو زمونږ د احنافو په نسبت باندې رفع الیدین کول دا نه دي صحیح. د هر یو شی دپاره طریقه دا ضروري وي. او بیا یو خبره بله ده چې یو انسان د ځان نه په دین کې په یو خبره باندې عمل وکړي نو دا الټه ګناهګاریږي، او کله چې د یو امام پسې روان وي بیا ورته اجر میلاویږي. او کوم کسان چې بې تحقیقه، بې دلیله او بغیر د علم نه، چې یو انسان بې تحقیقه، بې دلیله یو خبره وکړي، چې یو انسان بې تحقیقه بې دلیله یو خبره وکړي او دا خبره غلط بیان کړي، نبی علیه الصلاة والسلام نه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کوي چې دغه انسان چې کله غلط فتوا ورکړي او د دې په فتوا باندې څوک عمل وکړي او فتوا غلطه وي، غلطه مسله بیان کړي، څوک په غلطه مسله باندې عمل او یقین وکړي، په دې صورت کې چا چې فتوا ورکړې وي دغه انسان ګناهګاریږي. نو لہذا طلبه کرام علما په مسائلو په بیانولو کې د تحقیق ته خپل لاسرسنه وکړي او بیا بغیر تحقیق یو مسله دی نه بیانوي چې الله تعالی بیا په آخرت کې هغې باندې زمونږ گرفت ونه کړي.
او بیا په معاشره کې په واړه واړه اختلافو باندې په امت مسلمه کې ډیر زیات انتشار، فساد او نفرت د دې چرچا او دا جوړ شوی دی. هغه اصل وجه څه ده چې مونږ دین اسلام نه یو کلونه او دین اسلام ته مونږ یو غیر ضروري نوم ورکړی دی، حالان کې داسې نه ده. دین اسلام د ادب او د احترام او د ورورولي او د مینې او د محبت نوم دی. کله چې بل مسلک والا سره ستا اختلاف راشي، ادب او احترام خیال بساتی او د بهترین انداز سره ورسره گفتگو کوي. لکه مثلا زمونږ اکابرینو شان دا نه دی چې په نه خبره باندې فتوا لګول، په نه خبره باندې ګستاخیانې او بدرد ویل، بلکې زمونږ اکابرینو هغه میشن هغه د ادب او د احترام وو. لکه د حضرت زمونږ په دغه مشرانو کې یو لوی بزرگ تیر شوی دی چې هر څوک پیژني، لکه احمد علي لاهوري صاحب چې هغه صاحب الکشف والکرامات چې کله هغه قبر ته ودرېدو نو په دغه قبر کې هغې ته هر څه ښکارېده چې آیا په دغه قبر کې عذاب دی که راحت دی که سکون دی مړي ته. دغه شان دی هغه داسې شخصیت وو چې یو ځل په لاره باندې روانو، چا ورپسې ټوخه مسخره وکړله، چا ورپسې وخندله چې دا څنګه بزرګ دی، موږ د دې امتحان راخلو. امام هغه احمد علي لاهوري صاحب هغه چې کله په لار روانو کسانو ورنه امتحان اغستل، داسې په لاره کې یو کټ باندې یو کس ته ملګرو صلاح وکړله، هغه کس ته وویل چې ته په دغه کټ باندې اوده شه. هغه کس چې په کټ باندې سملولو هغې له پاسه یو سپین څادر واچو. امام احمد علي لاهوري صاحب رحمهم الله چې کله په لاره تېرېدو هغه کسانو ورته وویل چې دغه یو مړی پروت دی، په دې باندې جنازه وکړه. حالان کې هغه کس مړ نه و، خو دوی د احمد علي لاهوري صاحب امتحان اغستل. احمد علي لاهوري صاحب مخکې شو، هغه جنازه یې پړاو کړه. نو دغه کسان ورپسې وخندل، ورته وایي ته څنګه بزرګ یې، مونږ خو اورېدلي چې ته لوی بزرګ یې، ته صاحب الکشف والکرامات چې تا ته کشف و کرامات تا ته الله تعالی هر خبره ظاهروي بعض اوقات کې، نو تا څنګه د ژوندي جنازه وکړله؟ نو هغې ورپسې ټوقې او مسخرې وکړله. احمد علي لاهوري صاحب صاحب الکشف والکرامات هغې ورته وایي چې کم ژوندي کس تاسو په کټ باندې سملولی و هغه اوس ژوندي نه دی بلکې مړ دی، ما ځکه هغې جنازه وکړله. کله چې هغه کسان لاړل هغه څادر یې اوچت کړو، هغه کس رښتیا مړ پروت و. نو داسې اکابرین او داسې بزرګان او داسې مشران چې الله ورله دومره مقام او مرتبه ورکړی. بیا بله واقعه د احمد علي لاهوري صاحب څه کسانو غالبا د صفدر صاحب رحمهم الله یا د صفدر اوکاړوي صاحب رحمه الله په کتاب کې لیکلی شوی دی چې هغې څه کسانو داسې وکړله چې حرام پیسو او حلال پیسو باندې سیبان واغستل، او هغې باندې هغه سیب یعنی هغه سیبانو باندې به ایپل په هغې باندې نښه وکړله کوم چې حرامو پیسې وو کوم چې حلالو پیسې وو. نو حرامو پیسو هغه سیبانو باندې هغې نښه وکړل چې دا په حرامو پیسو شوی دی، دا د حلالو وایي موږ به دا وړو احمد علي لاهوري صاحب ته به ورکوو چې دا تحفه زموږ طرف نه قبول کړه. که هغه بزرګ وي هغه به دغه تحفه نه قبلوي ځکه چې دې کې حرام او حلال د دواړو دغه فروټ پروت دی. نو کله چې هغې احمد علي لاهوري صاحب ته لاړو، هغه سیبان هغه سیب هغه شاپرې چې کله احمد علي لاهوري صاحب ته ورکو، احمد علي لاهوري صاحب واغستو. هغې د خبرو نه مخکې چې هغې ورته ویلې نه و چې دې کې کم د حلالو پیسو دی کم د حرامو دی، احمد علي لاهوري صاحب د هغې د وینا نه او هغې د خبرو نه مخکې داسې وکړله شاپر نه هغه کم حلالو پیسو باندې چې کوم سیبان شوي هغه جدا کړله او د حرامو پیسو والا جدا کړله. هغه کسانو ته یې وایي تاسو دې د زما ملاقات او زما ملاقات له نه وای راغلی بلکې تاسو زما امتحان اغستل چې زه بزرګ یم که نه، وایي دا واخلئ دا د حرامو پیسو فروټ دی او دا د حلالو پیسو فروټ دی. یعنې الله تعالی ورته داسې خبرې ظاهروله. او بیا هغه داسې یو بزرګ انسان و احمد علي لاهوري صاحب چې هغه په یو ځای کې چېرته پروګرام ته لاړل، نو د بیان نه مخکې په خپل دستار یعنی پګړې دا یې سیټ ته کېښودل او خلکو ته یې چې زه لږ چاردام تازه کوم او دس تازه کوم، هغه پګړې یې په ځای باندې پرېښوستو. چې کله هغه چاردام ته لاړو نو بل یو مولا و هغې هغه پګړې په سر باندې کېښودو دې دپاره چې لږ برکت حاصل کړم، لږ علم راته راشي، لږ برکت او د حضرت صاحب فیض راته جاری شي. کله چې هغې پګړې په خپل سر باندې کېښودو نو د احمد علي لاهوري صاحب تقوا طهارت بزرګي دومره وه چې هغه کس په ژړا باندې شو.
کله چې هغه کس پګړي چې په خپل سر کېښود نو په ژړا شو، خلک هم حیران دي، په خپله هم جاړي. خلکو ورته وویل چې تا خو پګړي ایښودلې دوی دپاره و چې ته لږ انوارات حاصل کړي، لږ درته څه علم را منتقل شي، او ته اوس جاړې ولې؟ هغه کس وایي د احمد علي لاهوري صاحب دومره کمال او اعلی مقام والا شخصیت دی چې مخامخ چې پینډال کې دغه مخامخ څومره خلک چې راته ناست دي، دغه خلک نه بلکې دا ماته خنزیران او شادوګان او دغه سپي ښکاري. یعنې هغې ته الله د هغې پګړي کې دومره بصارت دومره کمال ایښودلی شوی و چې هغه کس چې پګړي په سر کو نو دغه انسانان چې کوم ګناهګاران او کوم د الله تعالی نافرمانانو هغه کسان هغه به احمد علي لاهوري صاحب دغه پګړي په وجه باندې الله تعالی ورته ښودله چې هغه سپي او د شادوګانو په شکل کې ښکاره کېدل. نو احمد علي لاهوري صاحب به همیشه نظر ښکته او چا ورته احمد علي لاهوري صاحب به انسانانو ته نه کتل، په دې وجه باندې چې کوم انسان ګناهګار و الله تعالی د دې شکل بدلوي، خو انسان ته پته نه لګېدي، ظاهره کې خو انسان وي خو په باطل کې په اصل کې حقیقت کې دغه ګناهګار دغه انسان دا د شادو په شکل یا د خنزیر په شکل یا د سپي په شکل بدل شوی وي. نو احمد علي لاهوري صاحب ته به دا هر څه ښکارېدل. نو داسې یو بزرگ او داسې صاحب العلم او صاحب کشف والکرامات هغې هم غیر مقلدینو سره اختلافات لرل. نو د احمد علي لاهوري صاحب یو ملګري غیر مقلدین یو مولا و چې هغې امین بالجهر کول. هغه امین بالجهر هغه غیر مقلد هغه مولا هغه احمد علي لاهوري صاحب ته ووایي چې زه یو ورځ ورته یاد کوئ جمعې په مونځ به انشاءالله یا جمعې مونځ یا بل مونځ چې زه درځم احمد علي لاهوري صاحب تا پسې به زه مونځ کوم. نو اوس احمد علي لاهوري صاحب داسې بزرگ او داسې یو بهترین انسان، داسې کمالاتو نه ډک انسان، هغې اوس وګورئ فرقواریت نه پاک، تعصب حسد نه پاک، جلن بیماری نه پاک، هغه خپل شاګردان راغونډ کو. احمد علي لاهوري صاحب خپل شاګردانو ته وایي نن زمونږ یو میلمه راځي چې هغه غیر مقلد دی او هغې په دې باندې عمل کوي چې امین بالجهر باندې وایي، یعنی د امام پسې امین به هغې په چغه باندې وایي کله چې هغه نن راشي میلمه دی نو تاسو به داسې وکئ زما شاګردانو چې کله زه ولد ضالین ووایم تاسو به په چغه باندې امین وایئ، ځکه چې هغه غټ مولا دی او کله چې هغه راشي او په دغه مسجد کې یوازې په چغه باندې امین ووایي نو دا به بیا ډېر بده لګي چې یو انسان امین را پسې وایي. تاسو زما شاګردانو تاسو به نن د هغې د ادب او احترام په وجه باندې اگر که غیر مقلد دی خو غټ عالم دی تاسو به نن امین بالجهر وکئ. امام احمد علي لاهوري صاحب خپل شاګردانو ته دا پیغام ورکړو چې تاسو به امین بالجهر باندې وایي. شاګردان تیار شو چې صحیح ده موږ به امین بالجهر باندې وایو. اوس دغه بل مولا غیر مقلد دام او خيار او د ادب نه ډک علم والا هغې خپل کسان راغونډ کړو کوم چې احمد علي لاهوري صاحب خواته راتلل. هغې ته وویل چې موږ نن داسې یو کس خواله ځو چې هغه احناف دی حنفي دی، هغې امین بالسر یعنی د امام پسې په چغه باندې امین نه وایي. نو په دې وجه باندې کله چې موږ لاړ شو احمد علي لاهوري صاحب خواته تاسو به هم په چغه باندې امین بالجهر به نه وایي، تاسو په چغه باندې امین نه وایي بلکې خاموشي سره به خپل مونځ کوئ، ځکه امامي احمد علي لاهوري صاحب هغه امین بالجهر قایل نه دی. نو اوس وګورئ احمد علي لاهوري صاحب کسان تیار کو چې تاسو په چغه باندې امین ووایئ او هغه غیر مقلد هغې خپل دغه کسانو ته وویل چې تاسو په خاموشه باندې امین وایئ. کله چې د مونځ ټایم وشو دوی راغلل احمد علي لاهوري صاحب ته احمد علي لاهوري صاحب جمع پړاوئ. نو چې کله مونځ ته ودرېدو هغې ولد دوالین ووي نو دغه احمد علي لاهوري صاحب شاګردانو په چغه باندې امین ووي او د غیر مقلدین کوم ملګری چې هغې خاموش پاتې شو. اوس دغه غیر مقلد دغه مولا حیران پاتې دی چې د احمد علي لاهوري صاحب مسلک خو دا نه دی چې دی په چغه باندې امین وایي، نن څنګه دی په چغه باندې امین وایي. نو بیا دغه کوم کسان چې د احمد علي لاهوري صاحب د غیر مقلدینو سره ولاړو هغې هم حیران شو چې دغه غیر مقلدین په چغه باندې امین وایي، نن څنګه دی په چغه باندې امین ونه ویل. مونځ ختم شو بیا خبره داسې ښکاره شو چې احمد علي لاهوري صاحب د هغه غیر مقلد مولا د ادب او احترام په وجه باندې خپل کسانو ته ووایي چې تاسو په امین په جهره باندې ووایئ. او دغه شان دی د غیر مقلد هغه مولا د احمد علي لاهوري صاحب د ادب احترام په وجه باندې خپل کسانو ته ووایي چې تاسو دغه امین بالجهر نن به تاسو په چغه نه وایئ بلکې نن په قلاره باندې به ووایئ. نو د ټول خبرو خلاصه دا ده چې دا د اکابرینو یو بل سره د ادب او احترام مظاهره. نن زموږ په معاشره کې موږ د یو بل سپکوالي توهین او د یو بل
تذلیل کوو. بېشک نبی اسلام اختلاف العلماء رحمت او اختلاف الامت د الله تعالی پیغمبر فرمایي چې زما د امت د علماء اختلاف رحمت دی، خو چې کله د ادب او د احترام او د امن په دایره کې دننه وي، نه کې د انتشار او د فساد په دایره کې دننه وي. نو د ټول خبرو نچوړ او خلاصه دا ده چې کله یو انسان وي هغه موس کوي د امام شافعي رحم الله په مقلدینو پسې، خیر د دې موس کېږي، خو کله دغه امام د امام شافعي سے مقلد وي اگر چې رفع الیدین کوي، هم دارنګي د یو شافعي مسلک والا کس موس کېږي احنافو پسې، خو کله چې مجتهد پسې روان وي دغه حنفي مولا امام اعظم سے امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مقلد وي. اوس هغه کسان چې هغه امام پسې روان نه وي لکه غیر مقلدین، دیو چې کله امین بالجهر کوي، دیو چې کله دغه رفع الیدین کوي، دا بالکل باطل دی، دا نه د صحیح، ځکه چې د امام تقلید او امام پسې روانیږي نه. نو څوک چې د امام پسې نه روانیږي نو هغه په غلطه باندې، چې څوک په غلطه باندې هي هغې په اقتدا کې دغه موس کول دا څه معنا هم نه لري، دومره اجر او ثواب هم نه لري. نو ټول مسلمانانو ته دا پیغام دی چې دغه رفع الیدین کول مسله، رفع الیدین والا دغه مسله چې کله یو شافعي مسلک یا احمد بن حنبل رحمهم الله والا کسان کوي هغې بالکل صحیح دی، په هغې مسلک کې د رفع الیدین کول دا بالکل جایز دی. خو د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې او د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله او د امام مالک رحمهم الله کسان دیو رفع الیدین نه کوي، لہذا پاکستان کې به یو قسم رفع الیدین نه کوي، ځکه په پاکستان کې زیات خلک هغه د امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله مقلدین دي، او د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مقلدین د پاره دا ضروری دی چې هغه رفع الیدین ونه کی، او د شافعي مسلک د پاره دا جایز دی چې هغه رفع الیدین وکي. او بیا د ادب او د احترام او په مسلمانانو کې د انتشار نه بچ کول او د اصلاح طرف ته راوستل دا ډیر اهم او ضروری دی. نن سبا ان شاء الله د هر یو سوال جواب به تاسو ته وکم، خو د کم ملګری سوال جواب ونه شي بیا خفګان ونه کوي. دغه بل ملګری پوښتنه کوي چې آیا ګوتمې اچول په شریعت کې څنګه دی؟ محترمه یاد ولره چې دغه ګوتمې اچول په شریعت کې دا بالکل صحیح دی، جایز دی، خو د سپینو زرو چې کله وي خپل حساب دی غالبا 3.5 ماسه یا 4 ماسه، دا په شریعت کې بالکل جایز دی، هیڅ ممانعت پکې نشته. دغه یو ملګری وایي چې غیر مقلد دی، ته اصل کې د لایو پروګرام کې د کال کولو طریقه باندې نه پوهېږم، که دې زړه غواړي کال وکړي انشاءالله خبره به پرې وکړو چې سترګې درته کولاو کړم. اصل کې احادیث ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی. دا خبره یاد ولرئ. بعض ملګري کمنټس کوي چې رفع الیدین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دی او تاسو نه کوئ. ولی ګوره محترمه یاد ولره، هر هغه کار چې د پیغمبر نه ثابت وي هغه زمونږ د پاره کول مناسب هم نه وي او جایز هم نه وي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې 11 یا 14 بیبیانې وي او زمونږ د پاره دا نه دی جایز چې مونږ دومره بیبیانې وکړو. او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په یو موقع په د ډیر کرته داسې هم دی چې مخکې زمانه کې هغوی په سپلو په پیزار کې منځونه کول او نن سبا نه کېږي. بیا دغه شان ډیر داسې مسائل دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه به ثابت وي خو هغه زمونږ دپاره مناسب به هم نه وي او زمونږ دپاره جایز به هم نه وي. نو هره خبره کې چې د حدیث نه ثابت وي په هغه باندې عمل کول دا زمونږ دپاره جایز نه وي، ځکه چې داسې هم کېدی شي لکه یو خبره به قرآن کې وي خو اوس به عمل نه کېږي ځکه چې هغه آیت به منسوخ شوی وي، یعنی اول به یو حکم وي وروسته به بل حکم راغلی وي. دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې اول به یو شان د حکم راغلی وي بیا به بل شان د حکم راغلی وي. کوم چې وروسته حکم وي هغې باندې به مونږ عمل کوو، مخکینی حکم چې کله منسوخ شوی هغې باندې به عمل نه کوو. بخت روان. وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. فاتح انتقامی الله تعالی دی خلر آباد وسی، قدرمن شي الله دی په قلم کې برکت واچي، او یقینا چې بهشک ستا مصروفیت هم ډیر دی، کلامونه هم درته پاتې وي، خو الله تعالی دی درله په علم او په عمر او په قلم کې درله برکت واچي.
دغه ملګری وایي هدایت چې ګوتمه چې د زینت د پاره نه وي بیا جایز ده. صحیح ده محترمه، خو دا یاد ولره چې ګوتمه څوک زینت د پاره شي، نور خو څه د پاره څوک نه شي. او باز ټیم کې ګوتمې د تعویض په تور باندې استعمالولی شي، نو باز اکثر ګوتمې د تعویض په وجه باندې وي. ستا موبایل راکه، دې کې کمنټسونه نه ښکاري. دې کې دا ټول کمنټسونه راواړه، ټول چې راښکاره شي. ظفر احمد الحنفي وایي د تقلید په باره کې اصل کې محترمه یاد ولره، د تقلید په حواله سره ما مخکې هم یو کلیپ کړی. تقلید اصل کې ویلی شي د قلادې نه دی، قلد یقلد تقلیدا. صحیح ده. نو کله معنا د دې دو معنی راځي. یو معنا په لغت کې د تقلید هار سره هم راځي او د پړی سره هم راځي. کله چې نسبت د زناورو طرف ته وشي پړی ته مراد وي، کله چې نسبت انسانانو طرف ته شنو هار مراد وي. لکه څنګه چې په بخاری شریف کې هم ذکر دی د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې خپل هغه خور نه کم هار چې ورنه رک شوی د استجارت هغه هار په باره کې د لفظ د قلاده د هار په باره کې استعمال شوی دی. چې کله عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه هار واغوست خپل خور نه او بیا ورنه رک شو، په دې ځای کې هغه هار د پاره قله دغه ماده استعمال کړی شوی دی. نو تقلید د قلاده نه دی محترم، او قلاده ویل شي هار ته، یعنی هار اچول د یو انسان په غاړه کې. وس بیا دغه تقلید دا واجب دی. حکم تقلید مطلب هار دی. تقلید دا حکم دا دی چې تقلید دا واجب دی. بیا د یو مجتهد تقلید کولی شي، او د دې حکم د قرآن مجید نه ثابت دی اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر. دغه اولی الامر نه مراد د ټول مفسرینو هم دغه معنا راغستې ده چې دینه مراد تقلید دی. او بیا تقلید د یو امام کولی شي، د ډیرو امامانو نشي کولی په یو وخت کې، ځکه دې ته بیا تشهی بالنفس ویلی شي. نو د یو امام پسې روانه کې د یو مجتهد، او بیا تقلید د بلا دلیلین خبره تسلیمول د یو امام بغیر د دلیل نه. یعنی یو امام درته یو خبره وکي، تا هغې نه د دلیل مطالبه ونه کي او هغې خبره قبول کي، دې ته تقلید ویلی شي. نو دغه بلا دلیلین مطلب هرگز دا نه دی چې په دغه مسله باندې دلیل نه وي، نه، دا مسله چې چا درته بیان کړې وي هغې سره په دې باندې دلیل هم وي، هغې د دلیل په بنیاد باندې هم دغه مسله بیان کړې وي، خو ستا به ور باندې اعتماد او یقین به وي، نو ته به دې وجه باندې هغې نه د دلیل مطالبه نه کوي. لکه د امام ابو حنیفه رحم الله هر مسائل هغه د دلیل په بنیاد باندې وي، خو مونږ د هغې نه د دلیل مطالبه نه کوو، بلکې په هغې باندې اعتماد لرو، هغې باندې یقین لرو، بغیر دلیله د هغې هر مسله مونږ قبلوو. دې ته تقلید ویلی شي، خو په هر مسله باندې دلیل موجود وي. دغه ملګری وایي چې نبی علیه صلات وسلام په کومه ګوته باندې ګوتمه په کوم انگلی کون سے انگلی پر انگوٹھی پہنے تھے؟ تو میرے خیال میں اس انگلی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی تھی، اس انگلی پر. حنفي جانان الله تعالی د خلر آباد وسی، قدرمن شي، په الله ګران شي. عبدالله جان وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. دغه بل ملګری کمنټس کوي چې کنز الدقائق کې وای ترک د خاتم د افضل دی. ګوره یو د جایزوالي خبرې وي، بل د افضلوالي خبرې وي. د جایز په مقابله کې افضل نه وي، بلکې د جایز په مقابله کې ناجایز وي. صحیح ده. او د افضل په مقابله کې غیر افضل، یعنی اولا په مقابله کې غیر اولا دي. او اولا کارونه خو ډیر داسې دي چې لکه مطلب موبایل نه استعمالول دا اولا نه، موبایل نه استعمالول دا اولا دي. صحیح ده کنه. دې سره خیر سره سره دي کې شرور هم ډیر زیات دي. مونږ په عمل نه کو داسې ډیر کارونه وي چې مونږ د اولا په ځای غیر اولا باندې عمل کوو، نو په یو شی باندې تنګ نظري کول دا مناسب نه وي. ذاکر خان وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. الله تعالی د خلر آباد وسی، قدرمن شي.
دغه یو ملګری وایي د ویښتانو په باره کې څه وظیفه. اصل کې محترمه د ویښتانو دپاره اهم او ضروري هغه دا دی چې د ویښتانو خیال وساتلی شي. من له شعر فلیکرم، روایت کې راځي د چا ویښته چې هغه د دې احترام دی وکړي. او د ویښتانو دپاره اهم او ضروري هغې صفایي دی، مطلب وینځل، ویښتان وینځل شو، صفایي خیال ساتل شو، تیل ورکول، ګمس کول. نو دې سره به دغه ویښتان محفوظ وي. او بل چې د چا ویښتان ډېر اوزي، اکثر ویښتان ډېر زیات اوزي، زما خپله هم اوزي، خو بالفرض د چا ویښتان چې ډېر زیات اوزي نو سورة التین دا دې ډېر کرته ووایي، 9 کرته، 3 کرته، 2 کرته یا دغه شان 11 کرته دې په سرسمو تیل باندې دم کې او هغه تیل دې په ویښتانو باندې ولګوي. نو انشاءالله امید دی چې ټیک به شي. ذاکر الله وعلیکم سلام ورحمت الله تعالی وبرکاتو. فاضل افغانی دغه وایستا ویښتان د سنتو خلاف دي. اصل کې په دې باندې مخکې ځل هم ما خبره کړې وه، نن هم ډېر کسان لایو ویډیو ګوري چې نن دلته هم وکړم نو دا به ښه خبره وي چې دوی هم خبردار شي. او بیا چې کوم ملګري ویډیو ګوري دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړي چې هغوی ته هم فایده ورسي. اصل کې د ویښتانو په باره کې مونږ وایو چې نبی علیه السلام نه 3 قسمه ویښتان ثابت دي. حالان کې دا خبره زما او زما د اساتذه کرامو په نسبت باندې صحیح ده په خپل ځای باندې، خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دین علاوه ویښتان هم بالکل ثابت دي. مونږ نن سبا وایو چې د دې یعنی اوږه د دې نه ښکته ویښتان دا بالکل نه دی صحیح. دا خبر اصل کې نه ده صحیح، ځکه چې فتح مکې په دوران باندې نبی علیه الصلاة والسلام ویښته دومره لري او دومره اوږد چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ویښتان چې کله یو انسان هغه ویښتان زنانه چې هغه ده څه ورته وایي داسې چې کمسی، یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دومره ویښتانو د فتح مکې په دوران چې هغې 4 کمسۍ جوړې کړې وي. اوس چې د چا ویښته د دې اوږې نه لږ بره وي، کم وي، تاسو سوچ وکړئ چې 4 کمسۍ هغې نه په کم صورت کې جوړېدی شي. دا هله جوړېدی شي چې ویښتان چې کله ډېر زیات غټ وي، اوږد وي، په دې صورت کې دغه 4 کمسۍ جوړېږي چې کم ویښتان نه جوړېږي. دا او بیا د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه غالبا یا د بل صحابي په باره کې راځي چې هغې ویښتان دې ځای پورې و، دې ځای، زما دا خو بیا هم دومره واړه دي خو هغې ویښتان دې ځای پورې دومره زیات و. نو کله مونږ تحقیق نه کوو، صرف اوس دغه یو ملګري کمنټس کړی دی، که اوس دې نه تپوس وکړي دی به یې فلانکي ملا ویلی دی، فلانکي اصل کې ملا پرېږده، په خپله کتاب راواخله د مولا علي قاري صاحب مرقات، هغې پکې ذکر کړی چې نبي علیه صلات وسلام دومره غټ ویښتان و چې 4 کمسۍ ترې جوړې کړې وي. او بیا نن سبا زمونږ معاشره کې بعض داسې خبرې دي چې هغې اصل کې په معاشره کې مشهور وي خو څه حقیقت د هغې نه لري. لکه څنګه ما بل روز هم دا واقعه بار بار ځکه وایم چې خلک خبردار شو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي ونه کوي. وایي یو ښځه وه پیغمبر اسلام باندې ګندګي غورځوله، نعوذ بالله من ذلک، پیغمبر اسلام په هغه لاره باندې تېرېدله، یو روز هغه زنانه ګندګي وغورځوله، بل روز ګندګي وغورځوله، بل روز ګندګي وغورځوله، درېیمه روز باندې هغه زنانه ګندګي ونه غورځول. نبي اسلام پوښتنه وکړه چې هغه زنانه څه شو؟ خلکو ویل چې هغه زنانه خو بیماره ده. پیغمبر اسلام تپوس له لاړو، هغه ښځه دومره متاثره شو د پیغمبر د اخلاق نه چې ایمان یې راوړو. آیا د پیغمبر اخلاق په بړایي کې دا دومره منګړت واقعه د پیغمبر په شان کې چې اخلاق د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چا تپوس وکړله چې د پیغمبر اخلاق څه دي؟ عایشه صدیق رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې قرآن ټول د پیغمبر اخلاق دي. چې د پیغمبر اخلاق مونږ د قرآن نه نشو ثابتولی، د قرآن نه نشو بیانولی، دومره طاقت راکې نه وي، نو بیا د یو منګړت واقع سهارا غستل او د پیغمبر اخلاق بیانول دا څه ضرورت لري؟ اصل کې دا واقعه بالکل منګړت دی، بالکل حقیقت نه لري. که څوک بیانوي دا ګمراهي کې مبتلا دی. آیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دومره ساده هم نو چې افضل البشر دی، د فرشتو نه اعلی راغلی دی؟ خامخا پیغمبر اسلام به منځونه کول، تلاوت وکول، صحیح ده. اوس چې هغې ته پته ده چې په دغه لاره باندې یو زنانه ګندګي غورځوي، نعوذ بالله، نو پیغمبر علیه السلام ولې په هغه لاره باندې بار بار تلل؟ او یا د یو زنانه دومره جرأت چې پیغمبر علیه السلام باندې ګندګي غورځي او صحابه ورته خاموشه باندې ناست دي. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قریش د قبیلې نو د خاندان نو داسې یو کس چې هغه خانداني وي، افضل الملائک او افضل البشر وي، په هغه باندې د څوک ګندګي غورځي او د هغې جواب نه میلاویږي. نو دغه شان دي چې دا واقعه څنګه مشهور دی. د ویښتانو په باره کې هم دا خبره بالکل غلطه ده
چې دومره غټ ویښتان بالکل ناجایز دی. نو لږ تحقیق چې کله مونږ وکړو نو دا به زمونږ دپاره ښه وي. عبدالحادي سعید وای مناظره په څه شی باندې مناظره کوي حضرت صاحب؟ او زنګ خو تا ماته نه دی کړی، ته زنګ وکړه زه به جګ کم انشاءالله. دغه بل ملګری وایي چې عاجز صاحب چې دغه بیعت کول د قرآن نه چرته ثابت دی؟ حضرت صاحب قرآن مجید نه بالکل ثابت دی. چې زه په خپل حافظ نه یم، خو قرآن کې کله چې د صلح حدیبیه هغه واقعات تاسو وګورئ یا دغه شان دي هغه د ونې لاندې کم صحابه کرامو چې بیعت کړي او تحت الشجر هغه ونې لاندې آیت ته یاد دی رحمت الله دغه قاری صاحب ورته یاد دی آیت یبایو داسې آیت دی. بهرحال زه به کمرس کې درته آیت ولیږم چې آیت بالکل دا د قرآن نه هم بیعت ثابت دی. صحابه کرامو ګوره حدیثو کتابونه چې کله تاسو وګورئ که نه ذکر شته چې صحابه کرامو د نبی اسلام په لاس باندې بیعت وکړله او بیا زنانو دپاره نبی علیه صلات وسلام داسې څادر به ونیو، زنانه د هغه څادر په وسیله باندې پیغمبر علیه صلات وسلام په لاس باندې بیعت کوله. نو بیعت بالکل جایز دی او د قرآن نه هم ثبوت شته دی. يبايعونك دي فاتح ملنګ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اصل کې بعض اوقات د انسان صبغت اللسانی وشي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای او تاسو د ټولو ملګرو دغه کمنټسونو جواب به وکما، خو اکثر کمنټسونه رانه تیر شي نو ملګری د ګیله نه کوي او ان شاء الله کوشش وکم چې د هر یو ملګری د سوال جواب وکم. دغه ملګری د واتس اپ نمبر په حواله سره محترم زه په خپل واتس اپ دومره نه استعمالوم، مسنجر استعمال لرم او پیج کې به وي. دغه بل ملګری وای تاسو بیعت چا سره کړی؟ حضرت سے ما لاهور کې یو بزرګ دی او ډیر زیات عمر رسیدي انسان دی، قاری شیخ محمد اسلم سے هغې نه ما بیعت کړی دی چې هغه د شیخ زکریا رحمهم الله او د علامه حافظ الحدیث شیخ عبدالله درخواستی صاحب رحمه الله خلیفه مجاز او خاص نزدې شاګردو او د مفتی محمود رحمه الله هم سفر د دارالعلوم دیوبند په دوره باندې مفتی محمود رحمه الله سره تلی او د اتحاد اهل سنت اتحاد د یو تنظیم د لاهور کې اتحاد اهل سنت والجماعت اتحاد العلماء اهل سنت والجماعت هغه سربرا چې کوم دی او د ختم نبوت کم امیر چې دی هغه نه می کړی دی. عبدالحق وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اصل کې دین کې عقل نه استعمالیږي، دین کې نقل استعمالیږي. چرته هم چا چې په دین کې عقل استعمال کړي هغه کسان خویدلې دي. په دین کې عقل نه بلکې نقل به چلیږي. د ملګری د دې جواب مې وکړل ته بیا وګوره. دغه ملګری د تقلید په حواله سره ما درته آیت وی اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر. دغه آیت لاندې ټول مفسرین دا نص دی چې دغه آیت لاندې لیکي چې دینه مراد تقلید دی. نو دغه ملګری ته زما په خیال وختي نه وي که ودې نه کتله دقه ځای دی. کمنټسونه ښکاري ستا موبایل کې؟ دلته خو نه ښکاري. د ملګری د کوم ملګری د کمنټ جواب چې ونه شي نو خفه نه شي، هغه کمنټسونه رانه تیر شو. که کوم ملګری سوال کړی وي هغه سوال دی بیا دوباره وکړي. کمنټسونه بره تیر شو، سوال دی دوباره وکړي، انشاءالله د هر سوال جواب به درکومه. دغه بل ملګری تصویر په حواله سره سوای خو د قائد جمعیت امام انقلاب امام سیاست هغه ویلو چې په کم مسله کې د فقهای کرام اختلاف راشي نو دا لږ نرم شي، نو دغه نرمي په وجه باندې دغه خلک تصویر وباسي، نو موږ هغه نرمي نه به فایده اخلو.
اصل کې د بدعت په باره کې یاد ولرئ هر یو مسلمان چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتی وي هغه به د بدعت خلاف وي. کوم یو مولا کوم یو طالب چې د بدعت دفاع کوي دا نه مولا دی نه طالب دی بلکې بدعتي انسان د جهنم سپی وي. نو بدعت الحمدلله موږ په هر ځای کې بدعت باندې رد کوو خو داسې هم نه کوو چې د په یو سنت باندې اطلاق د بدعت وکړو نعوذ بالله لکه څنګه چې غیر مقلدین حضرات کوي. ابو دوجانه الله تعالی دې له توفیق درکړي. دغه بل ملګری کې جمهوریت په باره کې اصل کې حضرت صاحب جمهوریت په باره کې زه هر هغه څه وایم کوم چې زمونږ مشران وایي. ولی الرحمن وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. دغه ملګری دغه ابن حجر روایت باره کې اصل کې د کمنټس دی بره تیر شو پوره مې ونه کتل دا کم روایت دی روایت نقل کې ان شاء الله بیا به درته ووایم. عبدالرحمن وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. فرمان الله وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. دغه بل ملګری اصل کې ته پته نه غیر مقلدی که مماتی په کال باندې ان شاء الله راشه لایو کې کال وکړه ان شاء الله خبر به در سره وکم که مسله د تقلید یادې او که مسله د رفع الیدین یادې او که مسله قرات خلف الامام یادې او که پنځپری که مسله د حیات النبی یادوي او که مسله د عذاب قبر یادوي که مسله دعا بعد السنت یادوي که مسله وسیله یادوي او که مسله سماع الموتى یادوي او که مسله عذاب قبر یادوي ان شاء الله هر ټیم تیار یم کال وکړه په لایو باندې راشه چې ان شاء الله دغه ټول خلک وګوري ډیر خلک لایو ګوري. رویت جان اصل کې د شیعاګانو په باره کې وایي څه رایه دي. شیعاګانو په باره کې اصل کې زما هغه رایه ده کم چې مشرانو دي. شیعاګان اصل کې په دوه قسمه شیعاګان دي. نن هغه شیعاګان چې نن سبا دي دا کافران دي بالکل دي. څوک چې د ابوبکر صاحب د عمر صاحب د معاویه صاحب ګستاخان وي دا بالکل کافران دي ځکه چې رضی الله عنهم ورضوا عنه د صحابه کرامو توهین او سپکاوی کوونکي د ابوبکر صاحب په شان کې بار بار ګستاخی کوونکي دا بالکل کافران دي. بهرحال د روایتو په کتابونو کې د احادیثو په کتابونو کې اکثر راویان شیعاګان وي چې فلان کې کس شیعه دی هغې نه دا حدیث نقل شوی دی دا بالکل صحیح دی ځکه هغه وخت والا شیعاګان هغې عقیده دا نه کم چې نن سبا دی بلکې هغې صرف زما په خیال بعض شیعاګان داسې وو چې هغې په مرتبه کې د خلافت په دغه مرتبه کې علي صاحب د ابوبکر صاحب نه اعلی ګڼل او بیا هغې دغه عقاید د ګستاخي او د کفر نو کم چې د احادیثو په کتابونو کې ذکر شوی د هغه شیعاګان ځان لدي او نن سبانه شیعاګان دیو ځان لدي. مصدق شاه رورجان استا کمنټس مې نه دی لیدلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې خلره ملګرو دغه ویډیو مخکې شیر کړئ ملګرو سره چې نور ملګرو ته هم ورسي او ان شاء الله درته اصل کې د پوسټر یعنی هغې په باره کې بالکل دغه تصویر چاپ کول پرنټینګ کول دا بالکل ناجایز دی حرام دی. کم یو انسان چې دوی ته جایز وایي دا په غلطه باندې دی. نبی اسلام فرمایي اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون یعنی دغه تصویر چې په کاغذ یا په کاڼي یا په دیوار باندې چاپ کړی شي دا بالکل نه دی صحیح ناجایز دی. او بیا ملګري اکثر اعتراض وکړي چې عالم چې چاپ کوي نو د عالم خبره او د عالم عمل هغه به زمونږ دپاره دلیل نه وي. یو عالم چې غلط کار کوي هغه به مطلب دا نه وي چې دا جایز دی بلکې د عالم نه هم غلطي کېږي ګناه به کېږي انسان دی پیغمبر او فرشتې نه ګناه نه کېږي انسان نه کېږي. او د عالم په یو ګناه باندې ځان ته دلیل نیول د عالم په غلط کار باندې ځان ته دلیل نیول هو هغه کار کول دا به ډبل ګناه شي. نو لحاظه کم تصویر شي چاپ شي دا بالکل ګناه ده. او د شناختی کارت هغه تصویر هغه جایز دی د ضرورت په ماتات هغه بالکل جایز دی. دغه ملګری کال یادوي اصل کې کال طریقه راته وښایي چې کال درته وکمه او یا ته کال وکړه زه به اوچت کړم ستا کال دلته نه راځي. د رفع الیدین په باره کې حضرت صاحب ما خبر اول سر کې وکړو خو ته به غالبا نه وي بیا د ویډیو سر نه وګوره.
اسلامی قانون نافذ کول دا بالکل صحیح دی. د چا طاقت چې وي اسلامی نظام اصل کې د قرآن مجید صرف د تلاوت د پاره نه دی راغلی او د غم خادي یعنی چې کله در باندې غم شي په مړی پسې سپاره پړاوي دی پس د باندې نه دی راغلی، بلکې قرآن مجید د الله تعالی یو کتاب کېدلو سره سره یو قانون، یو ضابطه او یو طریقه او یو دستور هم دی. زمونږ د ژوند تیرولو د پاره الله بهترین یو قانون دغه قرآن مجید کې بیان کړی دی. دغه قرآن په دغه قانون عمل کول دا د مسلمان شان دی او په دې باندې عمل کول ډیر ښه خبره ده. او چې طاقت وي په رضا نه بلکې په زور د قرآن دغه قانون نافذول چې طاقت لري بالکل صحیح دی. دغه ملګری وایي ستا عقیده د څه ده؟ ځان مه پټوه. اصل کې عقیده څه باره کې یادوي؟ یو مسله ته راته یاد کړه، زه به درته خپل عقیده بیان کړم. دغه ملګری د طالبانو دغه ترانه ګناه لري که ثواب؟ محترمه یاد ولره چې دغه ترانه چې الله تعالی حمد پکې بیان کړي شي، بیا د پیغمبر علیه صلوات و سلام سره د عشق محبت اظهار وکړي شي، بیا د طالبانو دغه جذبه او دغه کم طاقت او حوصله افزایی بیان کړي شي، دا بالکل صحیح دی. په دې کې ثواب ملاویږي، اجر دی، ګناه پکې بالکل نه ملاویږي. دغه بل ملګری وایي دعا نه پس سنت کول دا څنګه دی؟ دعا دغه د سنتو نه پس دعا کول څنګه دی؟ نو محترمه یاد ولره چې دغه دعا بعد سنت دا بالکل جایز دی. چې کله التزام نه غني دوام ور باندې کول صحیح دی. التزام مطلب لازم ما غنه او که همیشه ته دعا کوي د پس د سنت نه بالکل جایز دی. او خاص کر دا عمل د علامه ډاګی باباجي صاحب رحمهم الله او د مفتی فرید صاحب هم په دې باندې عملو چې د هر یو عبادت نه پس دعا کول دا صحیح دی. او دعا ځان له یو عبادت دی او بیا کم عبادت سره چې دعا نه وي دغه عبادت کامل هم نه وي، نو دعا پس د سنت نه بالکل جائز دی. دغه ملګری وای په پاکستان کې څوک په حق دی؟ اصل کې پاکستان کې نه پوره دنیا کې هغه څوک په حق باندې دی څوک چې د قرآن او د حدیث په لار باندې روان دی. که هر څوک وي او څوک د قرآن او د حدیث نه هټ کر لګیا وي دغه کسان په حق باندې نه دي. دغه ملګری وایي که چاته د بیعت رایه ورکوي نو څوک به ورته یادوي؟ اصل کې که ملګری د خیبر پښتونخوا وي نو بیا د صاحبزاده پیر مفتی ګوهر علي شاه صاحب نه ماته بل څوک ښه نه ښکاري. او که د مخکې که د پنجاب یا دغه شان د هغې رسیدلی شي اخوا طرف ته پنجاب طرف ته د پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب، او که بیا داسې لږ لرې څوک ګوري نو زما خو دغه رایه ده چې پیر مختار الدین شاه صاحب هغه ښه دی، کربوغې شریف والا بهترین پیر دی. جانانی سنگری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. احمدی بغلانی بل سوال وکر ورجانه سوال خوستا اورنی سوال هم بل سوال مې نه د لیکلی خو دغه بل ملګری پوښتنه کوي چې کافر سره اتحاد څنګه دی، یعنی شیعه سره. حضرت صاحب یاد ولره چې دغه کافرانو سره اتحاد کول د اسلام د دفاع او د خپل ملک د مفادو دپاره دا بالکل صحیح دی. کله چې مونږ وګورو 1857 د جنگ ازادي یا دغه شان د نور تاریخ چې کله مونږ وګورو د انګریزو خلاف زمونږ اکابرینو د کافرانو د هندوانو سره د هندوستان هندوانو سره اتحاد کړیو. او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم ثابت دی چې غیر مسلمو سره پیغمبر اسلام هم اتحاد کړیو. نو دغه اتحاد دا بالکل صحیح دی. کافرانو سره د اسلام د غلبې لپاره او د دین اسلام لپاره بالکل صحیح دی، جایز دی. او بیا د دې غټ دلیل هم دا دی چې د ټولو مدارسو د علماو مشر قائد جمعیت امام انقلاب مولانا فضل الرحمن صاحب چې هغوی سره اتحاد کوي، دا غټه دلیل دی چې مونږ دپاره دا جایز دی. د قائد صاحب په عمل نه بلکې د دین اسلام د روایتو او د کتابونو د تحقیق نه پس دا خبره څرګنده کیږي چې غیر مسلمو سره اتحاد کول صحیح دی.
دغه ملګری د پګړې دغه شمله یادوي. دغه شمله غالبا داسې به درته وسو خو چې ډېر زیات اوږد نه وي او دی که داسې ته مخې ته واچې د نامه پورې چې وي دا صحیح ده. خو اکثر بعض علما کرام وایي داسې محققین هغوی وایي چې لکه هغوی داسې فرضي خبره کوي او د هر یو ملا خپل تحقیق وي نو وایي د هر چا دپاره د خپل علم مناسبت سره شمله پرېښوستل دا صحیح دی. یعنې د چا علم چې ډېر وي ډېر اوږد شمله دې پرېږدي او د چا علم چې کم وي لږه اوږد شمله دې پرېږدي. د هر چا خپل علما کرام داسې هم وایي. زهیر الله وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. دغه بل ملګری پوښتنه کوي چې مفتی ندیم صاحب او مفتی ګوهر علي شاه صاحب کې څوک په حق دی. اصل کې محترمه یاد ولره د مفتی صاحب او د دواړه مفتی صاحب مفتی ګوهر علي شاه صاحب او مفتی ندیم صاحب دا دواړه لوی محققین حضرات دي او په دغه دواړو مسله اختلاف بنا بر علمیت دی چې کله دغه دواړو اختلاف بنا په علم باندې راغی نو دواړه په حق باندې دي. څنګه د امام احمد بن حنبل رحمهم الله ځان له مسله ده، د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ځان له مسله ده، دواړه په حق دي. دغه شان دي د امام احمد بن حنبل یا د امام شافعي صاحب ځان له تحقیق دی، امام ابو حنیفه رحمه الله ځان له تحقیق دی، همدارنګه د مفتی ندیم محمودي صاحب او ځان له تحقیق دی، مفتی ګوهر علي شاه صاحب ځان له تحقیق دی. نو دواړه په حق باندې دي، دواړه مشران دي، د دواړو تحقیق د دواړو خبره او اختلاف د خپل تحقیق باندې مبني ده، نو دواړه په حق باندې دي. دغه ملګری وایي چې د بل زنانه سره لاس میلاول څنګه دی مولانا صاحب؟ دا خو ما چېرته نه دی لیدلی دی، تا ولې ما ته راولېږه چې امام انقلاب مولانا صاحب چېرته زنانو سره لاس میلاو کړي؟ بلکل ما خو چېرته نه دی لیدلی. دا بل ملګری پوښتنه کوي چې په نظمونو کې کم ذکر کیږي دغه ذکر څنګه دی؟ محترمه یاد ولره چې ذکر دا بلکل نظمونو سره بلکل جایز دی. هغه داسې چې دلته به تاسو یو اهم او ضروري خبره دا یاد ولرئ چې کله کله ذکر د خپل معنا نه وځي او د بل معنا کې استعمالیږي. لکه چې یو انسان په څوکیداري باندې ولاړ وي، شپه وي او دی په یو ګیټ باندې څوکیداري کوي، دی هلته ناست وي او په مخې باندې یو کس تیریږي، نو دغه څوکیدار په چغه باندې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله وایي. دې دپاره نه چې دې ته ثواب میلاو شي، بلکې دې دپاره چې دغه مخامخ کس تیرودونکو ته دا پته ولګي چې دلته هم څوک ناست دی. یا دغه شان د یو ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یا یو بل صحابي دی، غالبا هغه صحابي د پیغمبر د ابن عمر صاحب زوی دی، غالبا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ووایي چې داسې روایاتو کې راځي چې تا خپل ښځې د طلاق ورکړو، نو هغې په حیرانتیا تعجب کې دا وایي چې سبحان الله سبحان الله. مطلب دلته د الله تعالی بړاهي مراد نه بلکې تعجب، یعنی کله کله ذکر د تعجب دپاره استعمالیږي او کله کله دغه ذکر د یو شخصیت دپاره هم استعمالیږي. لکه مراد دلته ثواب نه وي، لکه کله چې جلسګات یو غټ ملا غټ مفتی را داخل شي نو دغه خلک وایي نری تکبیر او الله اکبر. دغه الله اکبر څوک هم ما نه دی لیدلی چې د ثواب دپاره وایي، نه، بلکې دغه خلک د خلکو جذبه را بیدارول او د هغه ملا او د طالب هغه حوصله افزایی دپاره دغه ذکر یعنی دغه نعره ولګي یا سبحان الله وای. نو کله کله دغه ذکر راوځي د خپل معنا نه په بل معنا کې استعمالیږي. دا په دوه قسمه وي، که دغه معنا کې توهین سپکوالی وي نو بیا ناجایز دی. لکه څنګه لکه ته په خپل موبایل په رینګ ټون باندې دغه ذکر پرېږدي او ته په واشروم کې وي، درته دغه رینګ ټون راشي او ستا په موبایل باندې دغه رینګ راشي واشروم کې، نو دا نه دی صحیح، دا ناجایز دی. وس دغه ذکر کول نعتونو سره دا بالکل جایز دی. ولی دغلته دغه ذکر کول دا د توهین او د سپکوالي دپاره نه وي، بلکې د مسلمانانو هغه جذبه را بیدارولو دپاره وي، دا بالکل جایز دی. د ټول خبرو نچوړ او خلاصه دا کم ذکر کې چې سپکوالی توهین نه وي دا بالکل جایز دی. کم توهین مطلب دا ما درته مثال درکو چې لکه یو انسان رینګ ټون پرېږدي واشروم ته ورشي په تیزه باندې موبایل باندې رینګ ټون راشي نو دا ناجایز دی، او چې کله ادب او احترام پکې وي بیا بالکل جایز دی.
دغه بل ملګری وایي سیاست ته کفر وایي. اصل کې دغه خبره خو بالکل غلطه ده. سیاست د دین حصه ده او څوک چې سیاست ته کفر وایي دا بالکل دا مولا هم نشي کېدلی او کامل مؤمن هم نشي کېدلی، ځکه پیغمبر الاسلام حدیث نقل دی په ډیر کتابونو کې دی چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، چې د بنو اسرائیل هغه سیاست انبیاء کوله. انه نبی لا نبی او لا نبی بعد، یو زمانه پس بل پیغمبر نشته، پیغمبر هم سیاست کړی دی، نور پیغمبران هم کړی دي او مونږ به هم کوو ان شاء الله. دا خبره بالکل غلطه ده. دا واله دغه سحر موز نه چې کله سحر موز درته سحر موز درنه سنت قضا شي، بیا د موز نه پس دغه سنت ګرځول دا نه دی صحیح، بلکې دا سنت به نه ګرځي. د سحر موز نه پس دغه سنت ګرځول نشته، ځکه خو په دې سنت باندې ډیر زیات تنبیه هم دی او ډیر زیات تاکید هم شوی دی چې کله چې په تاسو باندې دغه اسونه تیریږي بیا به هم د سحر سنت نه پرېږدئ. ډیر زیات تاکید راغلی دی. دغه سنت اول کول پکار دی، بعد کې به نه کوي. د پیریانو نوم ته پیران یاد کوي که جن یادوي که دغه پیران یادوي حضرت صاحب. د پیریان خو د آدم علیه السلام د زمانې نه مخکې هم او پیران که یادوي بیا سوال وکړه. دغه ملګری وایي ځینې پوښتنې جواب، هر پوښتنې جواب در لرم خو چې کمنټس ووینم. دغه ملګری وایي چې خپل مونږه قائد صاحب اتحاد په باره کې قائد صاحب دلیل نه پیش کو، بلکې مونږ یو مثال د قائد صاحب ورکو. په دلیل او په نظیر او په مثال کې د ځمکې او د اسمان فرق وي. دی کې لږ غور وکړئ. بالکل دغه یو ملګری ډېر ښکلی کمنټس وکړو شیخ ادریس صاحب په باره کې او د شیخ سمیع الحق صاحب شهید رحم الله په باره کې چې هغوی قایلو. نو بالکل چې مشران که په کسه باندې د پیر مطلب خو راهنما وي، یعنی پیر مطلب راهنما ستا د تزکیه نفس دپاره څنګه چې د بدني حفاظت ضروري وي، د بدن علاج ضروري وي، دغه شان دی د روح علاج هم ضروري وي. د روح علاج دپاره یو کامل پیر ضرورت لري او نقشبندي دا یو سلسله ده. نو پیر مطلب راهنما. دغه بل ملګری جنډې په حوالې سره پوښتنه کوي. دغه جنډه سره خو مونږ ډېر زیاته مینه لرو او دغه جنډې دپاره به انشاءالله مونږ به خپل ځان هم قربانو، ځکه چې دا د پاکستان جنډه ده. غالبا د پاکستان جنډه د ټولو نه اول علما کرامو کې علما دیوبند اوچت کړی او بیا د ملک پاکستان دغه جنډه او د ملک پاکستان دپاره کابرینو قربانیانې هم ورکړی دی. غالبا مفتی شبیر احمد عثماني رحم الله دغه جنډه د ټولو نه اول اوچت کړی دی. انشاءالله د ملک پاکستان دغه جنډه دفاع کول دا مونږ خپل بنیادی فریضه ګڼو. اصل کې که سیاست انګریز کوي او که علماء کوي دواړه صحیح دي. سیاست د دین شعبه ده. که انګریز هم کوي مونږ ورته بد نه وایو. د دین یو کار چې انګریز هم وکړي مونږ پرې خوشحالیږو چې د محمد صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې انګریزان هم عمل کوي. د پیغمبر علیه السلام د حکم خلاف کول دا کفر نه وي،
بلکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حکم نه انکار کول کفر وي. لکه د قرآن نه انکار کول کفر وي، د قرآن باندې عمل نه کول ګناه ده، کفر نه ده. مونځ نه کول دا کفر نه دی بلکې ګناه ده. مونځ نه انکار کول کفر دی. همدارنګې د پیغمبر د یو فرمان نه انکار کول دا کفر دی، عمل پې نه کول دا ګناه ده. دې کې فرق وکړئ. دغه بل ملګری وایي د جهاد کول بالکل نه دی صحیح، ځکه چې کم ملک باندې چې کفار حمله ونه کړي په دې صورت کې جهاد نشته. چې کله کفار در باندې حمله وکړي بیا به جهاد کوي. او دې دپاره د فقه کتابونو وګوره، قدري وګوره، کنز وګوره، باب الجهاد کې به انشاءالله درته میلاو شي. قائد کا دیوانه وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. الله تعالی دې خلر آباد وسي، قدرمن شي. دغه ملګری وایي شریعت کې د څو ګوتو اجازت دی. شریعت کې د ګوتو خو ذکر نشته، البته د مقدار شته چې په دومره مقدار باندې به چې ما وخت ذکر کړه چې دغه 4 ماسې غالبا 3.5 ماسې دا بالکل صحیح دی. انتقامي فاتح ملنګ الله دې خلر آباد وسي، قدرمن شي. حنفي جانان الله دې تام خوشحاله کړي. او انشاءالله ملګرو که د بل ملګري څه سوال وي راولېږئ، انشاءالله جواب به وکړم. او ټایم هم مختصر دی، یو 5-10 منټ به پاتې وي. انشاءالله بیا به دغه لایو بندېږي. او که بله موقع وه انشاءالله بیا په بله موقع به ستاسو د سوالاتو جوابات وکړم. دغه بعض ملګري چې شرارت دپاره سوال کوي محترمه، چې دومره غټ ملا سره تا تصویر ایستلی او دومره ښکلې چهره د طالبانو لري، او بیا ته مانه پوښتنه کوي چې جهاد فرض عین دی که نه دی. که اول خو زه درته دا وایم چې جهاد که فرض عین دی نو په دغه موبایل باندې څه لښتې ورشه جهاد ته، او که فرض عین نه دی او ته جهاد له نه یې تلې، د دې مطلب دا دی چې فرض عین نه دی او چې درته ښه پته ده چې فرض عین نه دی، بیا د سوال کولو ضرورت څه دی؟ د ډیرو ملګرو د کمنټسونو جوابات اکثر رانه تیر شو، او ملګري د خفګان نه کوي. الله تعالی مو تاسو هم ښه لري، او موږ ته هم الله تعالی عمر سره د صحت د دین اسلام او د حق خبرې دپاره ډېر عمر راکړي، او الله تعالی نه به د ژوند د غیرت او د همت او د بهادري چې د هر قسم باطل خلاف موږ په سترګو کې سترګې واچو، خبره وکړو، او همیشه د مظلوم سره سات ورکو، د ظالم خلاف ودرېږو، او هر قسم حق خبره برسریام بلا خوف و بلا خوف او بغیر د یری نه بلا ججک په هر ځای کې به انشاءالله د حق خبرې بیانولو کوشش به کوو، او د باطل خبره دا به انشاءالله موږ رد کوو. او که یو حق خبره وي هغه بل مسلک والا غیر مقلد پنجپیرې که بریلوي د قرآن او د حدیث مطابق خبره وکړي، موږ به انشاءالله هغه تسلیموو. او که باطل خبره زمونږ خپل دیوبندي ملا هم وکړو، موږ انشاءالله د دیوبندي ملا خبره به نه منو، بلکې موږ هر یو انسان د هر چا خبره به موږ تلو د قرآن او د حدیث په ترازو باندې، چې آیا دغه خبره د قرآن او د حدیث په روشنایي او د قرآن او حدیث مطابق دا خبره څنګه ده. که هغه د قرآن او حدیث مطابق وي، اگر که بل فرقې والا ولې نه کړي، مونږ خبره منو انشاءالله. او که د قرآن او حدیث مطابق وي انشاءالله مونږ خبر د هر چا تسلیمو، او که د قرآن او حدیث خلاف وي انشاءالله مونږ دا خبره به د هیڅ چا نه تسلیمو. الله تعالی دې مونږ ټول مسلمانانو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. او بیا ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی چې په خپل معاشره کې
نوجوانانو تربیت وکړي چې کم خلک چې د دین اسلام نه لري تختی، کم خلک چې دین اسلام ته سپک ګوري، نعوذ بالله. زمونږ نوجوانان نن سبا په 100 کې 75% نوجوانان هغوی د دین اسلام نه لري تختی. هغې اصل وجه دا ده چې هغې نسبت، تعلق، رابطه، ناسته پاسته، مجالس د علما او طلباو سره نشته. زمونږ خپل ملګرو ته پیغام دی چې خپل دغه تعلق او نسبت او مناسبت علما او طلبه کرامو سره جوړ کړي. عالمان او طالبان دې هم خپل دغه نسبت او تعلق عوامو سره جوړ کړئ چې دوی ته د قرآن او حدیث په روشنایي کې د دین اسلام هغه لارې وښایي او د دین اسلام نه مطمئن کړي. او بیا ټولو ملګرو ته پیغام دی چې همیشه د حق دفاع وکړئ، د باطل سره چرته هم مه ودرېږئ. که د دنیا لالچ وي، که د پیسو لالچ وي، که هر څه وي، همیشه د حق پرستو عالمانو، که هغه حق پرست عالم هر څوک وي، د هر مسلک سره تعلق ساتي خو د قرآن او حدیث مطابق خبره کوي، هغې سره ودرېږئ. او که څوک باطل خبره کوي، که ستا ورور ولې نه وي، که پلار دې ولې نه وي، که د دوست ولې نه وي، هغې به انشاءالله مونږ په هغه باندې به رد کوو او د دین اسلام صحیح معنو کې به انشاءالله د خدمت کولو کوشش به کوو. الله تعالی دې مونږ ټولو ته د عمل کولو